نو سیریز ملګرو لا 2 میچه بقایا دي خو که دا حالات وي د پاکستان د بیټنګ لاین اپ نو سیریز بیا ملګرو تمه مه کوئ چې موږ به سیریز وګټو خو وجه صرف اور صرف دقه یو د هغه څوک دی کنګ بابر اعظم وایي که د وړو نه کېدې نو دا لارې کوڅې به ډکې وې. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې د افغانستان او د پاکستان خلاف اولنی T20 سیریز د ملګرو د 3 میچونو په هغې کې نن اولنی میچ د افغانستان او د پاکستان. افغانستان ګټه ترلاسه کړه ملګرو، د پاکستان پرفارمنس 0 ولې 0 چې ټول ماشومان اغوستي وو. څومره چې هم د بابر اعظم خلاف کسان دي نو هغوی ته زه نن وایم چې ستاسو څه خیال دی چې دا ټیم د پاکستان بغیر د بابر اعظم نه به وچلیږي او که نه؟ آیا بابر اعظم ته ضرورت دی دې ټیم که دې ټیم ته د بابر اعظم ضرورت دی؟ څنګه چې ملګرو دا سیریز شروع کېدو نو زموږ نجم سیټي یا چې کوم د کرکټ مشران دي نو هغوی څه ویله چې محمد رضوان او بابر اعظم ته د ریسټ ضرورت دی. حالانکه بابر اعظم او رضوان ورته ویلي هم چیرې موږ ته هیڅ د ریسټ ضرورت نشته، موږ گیم کولی شو، موږ خدمه یو. د هغې باوجود محمد رضوان او بابر اعظم وانغستو نو د هغې انجام سره وختو ملګرو. افغانستان چې انټرنیشنل کرکټ شروع کړی دی نو د پاکستان نه د اوسه پورې میچ نه دی ګټلی او نن یې د پاکستان نه میچ وګټو. د پاکستان پرفارمنس څو ملګرو سیټ کې تاسو ته ټوټل ډیټیل ښکاري چې پاکستان پورا 52 رنز وکړه، 193 رنز ټارګټ یې چاله ورکړو افغانستان له. بهترین بالنګ لاین اپ د افغانستان او بیا هغوی له داسې نوي کسان اغوستل. نو منم ملګرو چې په PSL کې د دوی ښه پرفارمنس و خو د څه د وجې د پیسو د زور د وجې. نو څومره چې هم بیټنګ لاین اپ دی نن مکمل ناکام شو او بیا زموږ پهلوان چې کوم کردار نن ادا کو ملګرو نو په بیټنګ کې هم 0 رنز وکړل او ملګرو کیپینګ یې تاسو وکتو چې په کومه طریقه باندې کیپینګ کو. نو څومره چې هم د افغانستان ورونه دي هغوی ته ډیر زیات مبارک شي چې افغانستان خپل اولنۍ ګټه په دې سیریز کې ترلاسه کړه. خو بابر اعظم کیریر باندې که نظر واچولی شي ملګرو سیټ کې تاسو ته ښکاري 105 چې کوم میچونه دي نو هغه د بابر اعظم په کپتانۍ کې شوي دي. په هغې کې څو ګټلي دي؟ 61 میچونه په هغې کې ګټلي دي او 34 هغې لوز کړي دي. وجه څه ده ملګرو چې د پاکستان بیټنګ لاین اپ تاسو ته پته ده واحد یو بابر اعظم او محمد رضوانو چې په هغه باندې به ټول ټیم راټینګ. نو څنګه چې نن ملګرو تاسو بیټنګ لاین اپ وکتو که چېرې محمد رضوان او بابر اعظم په دې میچ کې وی کم از کم دا رنز به دومره وی چې د پاکستان ټیم به پې ګټه ترلاسه کړی وی. خو بالنګ لاین اپ د پاکستان ښه دی. نن پکې ملګرو احسان الله یو ځل بیا حد وکړو او یو ریکارډ یې جوړ کړو. هغه څه انټرنیشنل چې کوم هغه آغاز دی هغه وکړو او په اولنۍ اوور کې په اولنۍ بال باندې هغه ویکټ واخیسته. چې کوم ریکارډ ملګرو دا د پاکستان بل بالر سره و چې هغه په پیله بال باندې ویکټ اغوستې وه. نو احسان الله په هغه پیله اوور کې 2 ویکټې واخیستې، بیا هم د میچ پوزیشن بدل کو. خو رنز ډیر زیات کم و ملګرو. دا دومره رنز تاسو ته پته T20 دی په دې کې خو هیټینګ کېږي خو بیا هم بالنګ کې سلیکټ ډیر حد وکړو او دومره وکړو چېرې د هغې بېعزتۍ نه ځان بچ کو چېرې میچ یې ورته زر راړولی وی. خو کریډټ ګوز ټو افغانستان بالران ملګرو ډیر ښکلی بالنګ یې وکړو او د پاکستان چې کوم بیټنګ و نو هغه د هغوی د مخې بېبس و. نو سیریز ملګرو لا 2 میچه بقایا دي خو که دا حالات وي د پاکستان د بیټنګ لاین اپ نو سیریز بیا ملګرو تمه مه کوئ چې موږ به سیریز وګټو. خو وجه صرف اور صرف دقه یو د هغه څوک دی کنګ بابر اعظم. د بابر اعظم نه غیر یې د سره نشي شل کولی. دا خبره به راسره منئ او چې څوک هم دا خبره مني نو کمنټس کې د کنګ بابر اعظم او د محمد رضوان زنده‌باد نارې لازمي ووهئ. ویډیو به نن د بابر اعظم دپاره شیر کوئ. ټیم ته ملګرو د بابر اعظم ضرورت دی، بابر اعظم ته د ټیم ضرورت نشته. د دنیا لیګونه لوبیږي خلک ورته مینتونه کوي خو ټیم چې کوم دی ملګرو د بابر اعظم نه غیر نیمګړی دی. نو ملګرو نن پرفارمنس باره کې تاسو څه وایئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخر کې واس پاکستان زنده‌باد، مسلمان زنده‌باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.